بسم الله الرحمن الرحیم. भाई څنګه دا ته پته ده پی ټی آی چیرمن عمران خان کوم چې سابقه وزیر اعظم هغه تقریبا یو دوه ورځې مخکې د سیلاب متاثرینو لپاره چانده کوله، نو یو خو هغه د وزیر اعظم هم ختم شوی دی، دغه د کوم چې د الیکشن استعفاګانې هم ورکړي دا هر څه ده، یو عام منطقي سړی دی، نو په هغې باندې د بهر ملک زمونږ چې کوم دغه دي ورسیز پاکستان یې دونه اعتماد یې په وکړو چې 520 کروڑ روپۍ چانده یې وله وکړه، نو د هغې په مقابله کې پیپل پارټۍ والا دا دغه کړی چې یاره بلاول بټو چې کوم دی وایي چې دا هم 30 کیرب یادوي که څو یادوي چې یاره مونږ دا دغه وکړه چانده وکړه 3 کیرب، نو بعید دی چې دا اوس دا عمران خان یوه خبره دی چې یاره بعید دا ګوره د 90 او د 91 زمانه نه ده، دا اوس ایډوانس زمانه ده او سوشل میډیا او هر سړی بعید ګوره آزاد دی. اول خو قانون دا دی چې دا زمونږ وزیر خارجه دی، صحیح ده، د پاکستان وزیر خارجه دی، اقوام متحده ته به دا اعلان دا خبره به اقوام متحده ته دا کوي، بل څوک وزیر اعظم او صدر یې ورته نه کوي. نو د دې شی دی ته چې په دې کومه کرسۍ په دې کومه عهده باندې ناست یې د وزیر خارجه په دې کرسۍ باندې، نو دا ستا کار دا دی چې دغه چې په دغه کرسۍ له خلک دا پیسې ورکوي تا له نه درکوي چې ته وایې چې او پیپل پارټي دا دغه وکړه دا چل دی واغه چل دی، ته د دې کرسۍ له استعفا ورکړه، د هر څه د استعفا ورکړه او راشه د عمران خان په شانتي دغه شان عام سړی شه، څنګه چې عمران خان ورته پارټۍ صرف چیرمین دی ته به هم چیرمین شي، تاسو ته هم یو ورځ چانده وکړه او دا به هم یو ورځ وکړي او یو ورځ به شاباش دا نور به هم وکړي، بیا به موږ وینو چې دغه د کم یو دغه د مقبول ترین کم لیډر دی. نو د دې شی د خلکو د سترګې مه پټوئ، او دا اوس هغه دغه نه دی د 80 او د 91 زمانه نه ده، دا اوس خلک ډېر زیات میچې ورمنډ هر سړی پوه دی چې ته په دې کومه کرسۍ ناست یې دا دغې کرسۍ دله پیسې راغلي، موږ به هله ومنو چې ته دونه دغه کوې چې ته دې کرسۍ له راکوشه او په عام سړی شه چې به یې سابقه وزیر خارجه شي، نو بیا به مونږ ته پته ولګي چې ته یو مقبول ترین لیډر یې. داسې دغه مه کوه د پاکستان د کرسۍ له ناجایز او په دې باندې پیپل پارټۍ مه مشهوروئ، دا د پاکستان دغه کرسۍ د وزیر خارجه او یو خو مسلم لیگ نون نه دغه شان لږ نور ورسره اتحاد وکړه چې سم دا پیره د دې ملک د مکمل دا زید وباسي د پیپل پارټۍ دغه شان یو د کوه د بله ورکوي د مسلم لیگ نون ده، ځکه چې عمران خان خو دې سیټ ته شو او پیپل پارټۍ والا مسلم لیگ نون یې چې په کومه طریقه راایسار کړی دی که نه، انشاءالله چې الیکشن ته څه نیمه خو عمران خان د دغه پورې والې وه او دا نیمه پاتې ده په دې پنجاب کې یو 50-60 سیټه به پاتې، دا به د ګرداري به د دا بس نیز د 60 نه به د مکمل وپاتې چې بس بیا ګرد به دا آخرت کنې معلومیږي ده چې د مسلم لیگ اخرانه وزیر اعظم به دی، بس دا به دا شهباز شریف به د مسلم لیگ په پاکستان کې دا به اخرانه وزیر اعظم وي، مشکله ده که په پاکستان کې آینده مسلم لیگ نون یو وزیر اعظم راشي، تاسو به دا وایي. والسلام.